د عرفې ورځ کله ده او د عرفې روژه به کله نیسو. دنیا په دې کې کنفیوز او ډېر خلک میسیجونه او کالونه کوي او خلک ډېر پریشانه دي چې کله موږ د عرفې روژه ونیسو او کله اختر وکړو. د افغانستان خلک ځان ته پریشانه دي، د پاکستان خلک ځان ته پریشانه دي. خو به هر حال زه تاسو ته یو څو مختصر خبرې کول غواړم، په دې باندې عمل وکړئ، انشاءالله دا کنفیوژن او دا پریشانی به ختمه شي. ګورئ، د ټولو نه مخکې د پریشانی سبب چې کومه خبره جوړیږي هغه دا ده چې سبا ته په سعودي عرب کې د عرفې ورځ ده او بله ورځ د چهارشنبې په ورځ په سعودي عرب کې اختر دی. دغه رنګې په پاکستان او په نورو ځایونو کې چې دی د پنجشنبې په ورځ اختر دی او چهارشنبې په ورځ باندې د عرفې ورځ راځي. تاسو دا یو خبره ځان سره یاد وساتئ، تاسو چې په کوم ملک کې اوسېږئ د هغې ملک سره تاسو اختر او د عرفې ورځ وکئ. اوس که افغانستان والا د سعودي عرب سره اختر کوي نو ډیره بهتره ده، نور علی نور. هغوی خو دې سبا د عرفې روژه ونیسي او بالکل کنفرم دی ونیسي او د چهارشنبې په ورځ د سعودي عرب سره اختر وکړي. که د پاکستان والا د پنجشنبې په ورځ باندې اختر کوي او د عرفې ورځ د هغې د چهارشنبې ورځ راځي نو بالکل صحیح ده. که چیرته پاکستان د سعودي عرب سره اختر نه کوي نو د پاکستان والا چې څومره خلک دي د هغې د عرفې ورځ د چهارشنبې ورځ راځي او د پنجشنبې ورځ د هغې اختر راځي. اوس که د پاکستان بعضې خلک داسې چې هغې اختر د سعودي عرب سره نه کوي او د عرفې ورځ د سعودي عرب سره کوي نو بیا به د چهارشنبې خو به تاسو د عرفې ورځ وکړئ، روژه به ونیسئ، نو د پنجشنبې په ورځ به بیا تاسو څه کوئ؟ بیا تاسو حلاله او قرباني کولی شئ، تاسو اختر کولی شئ، نه شئ کولی. نو دې دپاره بهتره خبره دا ده، هغه ډېر اوږد بحث طرف ته نه ځو چې حج کله فرض شوی دی. حج په نهم هجري کې چې دا فرض شوی، د عرفې روژه دا د آدم علیه السلام د وخت نه را روانه ده، دې ته عظمت حاصل دی، برکت ورته حاصل دی. لہذا دا اوږد بحث دی. اسان او مختصره خبره دا ده چې تاسو د عرفې که د پاکستان خلک اوسیدونکي د پاکستان اوسیدونکي نو د عرفې روژه تاسو د چهارشنبې په ورځ باندې ونیسئ او اختر د پنجشنبې وکړئ. که د افغانستان یې او په شرط د دې چې تاسو اختر د سعودي عرب سره کوئ نو تاسو د عرفې روژه سبا ته د سه شنبې په ورځ باندې ده او د چهارشنبې په ورځ باندې ستاسو اختر دی. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي. باقي د عرفې د روژې فضیلت چې دی هغه ما دې نه مخکې ویډیو کې بیان کړی، تاسو زموږ په اکاونټ باندې کتلی هم شئ. الله دې موږ ټولو ته توفیق را نصیب کړي چې موږ دغه عملونه وکړو په صحیح طریقه باندې سرته ورسوو.